السلام علیکم ملګرو د عمران خان او د پی ټی آی فینز د پاره یو ډیره غټه خوشخبری راغلی ده د عمران خان رهایی کې ډیر کم وخت پاتې راځي سپریم کورټ نن یو ډیره غټه فیصله کړې ده ویډیو مکمل وګورئ چې کومه خبره د عمران خان وکیل لطیف کوسا صاحب په سپریم کورټ کې کړې دي او هغه نه پس د سپریم کورټ ججز چې کومه فیصله کړې ده او په دې ویډیو کې تاسو سره شریکيږي عمران خان د پاره او پی ټی آی د پاره ډیره غټه خوشخبری راغلی ده سپریم کورټ اف پاکستان د جج همایون دلاور فیصله ختمه کړې دي هغه فیصله چې د کومه فیصله په وجه عمران خان جیل ته تللی عمران خان ته رهایی کې ډیر لږ وخت پاتې راځي تاسو ته معلومه وي چې عمران خان دا وخت په اٹک جیل کې دی او توشاخانه کیس کې اٹک جیل کې گیر شوی دی 3 کاله قید په خطه دی 1 لک روپۍ جرمانه او 15 کلنه اهلی جج همایون دلاور دا فیصله کړې و هغه فیصله نن سپریم کورټ ختمه کا جج همایون دلاور دا فیصله کړې و چې توشاخانه کیس کې عمران خان 3 سال قید 5 سال نه اهلی او 1 لک روپۍ جرمانه دا فیصله نن سپریم کورټ ختمه کا او عمران خان ته غټ ریلیف ملاو شو جی جسټس عمر عطا بنډیال جسټس جمال خان صندوخیل جسټس مظاهر نقوی نن د عمران خان توشاخانه کیس کې کیس وریدو دا درې رکنی بنچ ته چې د درو ججز دا کیس وریدو او نن د عمران خان وکیل لطیف کوسا ډیر تفصیل سره د جج مخامخ ټول کیس کې خو د لطیف کوسا نن نومبه پوینټ دا کې خو چې الیکشن کمیشن قوانین دا وي چې 120 ورځو کې دننه فیصله کول دی او 120 دن پس بیا فیصله نه کیږي دلته عمران خان سره ګډوډ شوی دی او دا غي دا درخواست ټول نمخ کې مجستریټ ته تل پکارو د الیکشن کمیشن درخواست دی چې دا ټول نمخ کې مجستریټ ته تل پکارو بیا ایډیشنل سیشن جج ته مطلب پهلا ایډیشنل سیشن جج ته څنګه دا درخواست لاړو دویم پوینټ ولدا کې خو دینه پاس جسټس مظاهر نقوی ډیره غټه ډیره ښه نقطه اوچته کړه چې د عمران خان خلاف چې کوم ریفرنس الیکشن کمیشن اف پاکستان ته تل هغه ممبر څنګه لیکل شي یو ممبر د بل ممبر خلاف داسې قسم ریفرنس نشي لیکل جی مخ کې اورېږي بل عمران خان سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړو چې جسټس عامر فاروق تی سپریم کورټ منع کړی چې زما خلاف فیصله نه کوي زما کیس فیصله دی جسټس عامر فاروق نه کوي زما داغه د انصاف توقع نشته دا درخواست هم د عمران خان وکیلانو جمع کړی دي چې زمونږه فیصله د عمران خان د کیسز فیصله دی جسټس عامر فاروق نه کوي بل ورته عمران خان دا هم وی چې زما کیسونه د پېښور های کورټ ته یا لاهور های کورټ ته منتقل کړل شي د اسلام آباد های کورټ نه دي زما کیسونه ختم کړل شي نن سپریم کورټ واضح وی چې د جسټس عامر جسټس همایون دلاور فیصله خامیان ډېر زیات وي مطلب هغه ډېر په تیزی سره دا فیصله کړې و نن د الیکشن کمیشن وکیل جج ته وی چې د عدالت د طرف عمران خان ته د انصاف ډېرې موقعې ملو شوې دي نو جج عدالت کې نظر داسې وګرځولو او یې ویل چې دلته خو عمران خان نشته اخو جیل کې دی او هغه ته خو مونږ هیڅ قسم موقع نه ده ورکړې بلکې دغه کیس پوره اورېدلی شوی هم نه دی او هغه جیل ته لیږلی شوی دی جسټس همایون دلاور چې کوم هغه د عمران خان کیس مکمل اورېدلی هم نه دی عمران خان ته موقع هم نه ده ورکړې د خپل ډیفنس دپاره او هغه جیل ته لیږلی چونکې زموږ په ملک کې چې په چا باندې پانسي هم وخیږي نو هغه نه هم اخر کې دا تپوس کېږي چې په زړه خو دې سارمان نشته دی د پانسۍ یا چې په چا پانسي مختی وي او دلته عمران خان نه هیڅ قسم مطلب هغه لاړو موقع ورکړل شوی نه چې هغه خپل صفایي پیش کړي هغه خپل ګوايان پیش کړي عمران خان ته موقع نه ورکړل شوی او جسټس همایون دلاور دا فیصله کړې وجي او ټرای کورټ کې همایون دلاور د توشاخانه کیس فیصله ډیره جلبازۍ کې کړې ده دا نن درې چې کوم د درو ججانو بنچ ته هغه دا فیصله کړې ده وی چې جسټس همایون دلاور د توشاخانه کیس فیصله کې ډیره جلبازي کړې ده جسټس مظاهر علي نقوی هم د جج همایون دلاور په کنډکټ سوال اوچت کړو او یې ویل چې د ملک یو عدالت کې هم ملزم ته حق دفاع ورکولو نه بغیر د کیس فیصله نشي کېدی کوم ځای کې چې هم په ملزم باندې کله عدالت کې مطلب اوخیږي په هغه باندې جرم قایل شي هغه وایي چې یو دا جرم ما کړی نو هغه نه پس هم هغه نه بیا هم تپوس کېږي چې ته د خپل بچاو دپاره تا سره څه وکیل یا تا سره څه ګواه یا د تا سره داسې خبره شته ته خپل ډیفنس کولی شي اخر کې ته هم تپوس کېږي خو دلته عمران خان نه تپوس نه دی شوی او د کیس فیصله شوې وه دا نن د سپریم کورټ ججز دا خبرې کړي جي دا بل چا نه دی کړي توشاخانه کیس کې د جج همایون دلاور ولې دومره تیزي کړې ده او بیا عمر عطا بنډیال د الیکشن کمیشن وکیل ته ووي چې اوس ووایه کمی موقع عمران خان ته ملو شوی دی عمران خان خو مونږ اورېدلی هم نه دی او جیل ته لیږلی شوی دی جی جسټس عمر عطا بنډیال ووي چې سبا د های کورټ سماعت نه پس په مونږه مقدمه اورو نن داسې لګېدل چې کېدی شي نن عمر عطا بنډیال جسټس عمر عطا بنډیال عمران خان رهایی حکم وکړي خو هغه ووي چې مونږ های کورټ ته موقع ورکوو چونکې دا کیس پهله په های کورټ کې دی چې کومې غلطۍ های کورټ کړي دي کومې غلطۍ هغه دې ټیک کړي او هغې نه پس ته فیصله وکړي او های کورټ ته دا هم وي چې سبا زر فیصله وکړئ او های کورټ فیصلې نه پس په دا کیس
سپریم کورټ کې هم اوریدل شي. سپریم کورټ ججز دا هم وی چې عمران خان ته سزا ورکول باندې یو غلطی نه ډېرې غلطیاں شوي دي. عمران خان حق دفاع ختمول غلط وجي عمران خان ته حق دفاع نه ورکړل شوی. سبا به د های کورټ سماعت 2 بجې وي او هغې نه پس په بیا سپریم کورټ ته فیصله راځي. سبا د عمران خان د رهایی 99% چانسز دي چې سبا عمران خان رها شي. سبا به های کورټ جج جسټس امیر فاروق د عمران خان سزا معطل کړي او کچره دا سزا کینسل نشوه نو بیا به معاملہ سپریم کورټ ته راځي او د سپریم کورټ چې کم ججز دي کم 3 رکنی بینچ جوړ کړل شوی دی جسټس عمر عطا بنډیال چې کم دی هغه به د دې کیس فیصله ضرور د عمران خان په حق کې کوي. تر اوسه پورې دا اپډیټس نو آی هوپ چې سبا به د عمران خان په حق کې فیصله شي. څومره هم د عمران خان فینز یا د پی ټی آی سپورټران دي ای د پاره ډیره غټه خوشخبری وږي. ډیره زیاته مننه جی. والسلام.